بسم الله الرحمن الرحیم. دې وخت کې په سوشل میډیا باندې سواد د خوځښلې د یوې مدرسې د یو حفظ د طالب العلم په حواله باندې یو خبر چلیږي چې هغه شهید شو او خپلو اساتذه کرامو د وهلو د وجې نه. بهرحال زما خو خپل عام عادت دا دی چې په داسې قسمه څیزونو باندې ډېر زیات وزګار هم نه یم او کلیپ هم نه کوم، خو انتهایي مې زړه ته توک ورسېده او د هغې وجه دا ده چې دا ماشوم په شهید شو، د هغه به ځان له یوه مسله وي. په دې سره د مدارسو په ماحول کې ډېر لوی بدنامي کېږي. کوم خلک چې د مدارسو خلاف دي هغوی به د دې موقع نه فایده اخلي او د مدارسو خلاف به اواز وچخي. په ټول ناول خو دا خبره کومه چې دا دواړه غلط شوي دي، چې بله ورځ یې په مردان کې یو قاري صاحب یو کس په چاقو او هغه شهید شو د دې وجې نه چې د هغه ورور یې وهلي په سبب باندې. دا هم غلطه ده او دا هم غلطه ده چې یو استاد یا محتمم اورېدلې مې دا دی چې استاد د حفظ او محتمم دواړو په شریکه باندې 15 ګنټې دا ماشوم زور کړی دی. دا زموږ لپاره انتهایي د افسوس خبره ده، د مدارسو د اهل مدارسو لپاره ډېره د نقصان خبره ده. نو دا مکمل زیاتې دي. ماشوم وهل هم جایز نه دي په داسې طریقه باندې او داسې پرېښودل هم جایز نه دي. تمامو فقهاو لیکلي چې هغه دمکاول یا رول دې لپاره چې خپله ذمهواري وپېژني او که وهلي وي نو په لاس باندې وهلي یو یا دوه هر داسې اوزار چې هغه بدن تور نه شي، هغه هډوکي مات نه شي یا هغه ته دومره درد ونه رسي چې د هغې د وجې نه هغه ته څه بیماري لاحقه شي. دا کوم کار چې شوی دا شرعاً مکمل ناجایز دی. تمام ټول فقهاو لیکلي دي چې وهل خو مکمل ناروا دي. په چوکه وي، په چابک وي، په لاس وي، په بل داسې څیز وي چې هغې سره د هغه هډوکي بدن ته نقصان رسي او بدن یې توریږي چې ځای کې چې شهید شي. نو لهذا ټول قاریان او علمای کرام څومره چې دي مونږ د دې غندنه کوو او دا مونږ د دې چې کومه دی یو قسمه مذمت کوو چې هغه دا ښه نه دي شوي او ټول قرا ټول علما داسې نه دي او الحمدلله آداب او اصول پېژني. مونږ د دې خلاف حکومتي وخت هم په دې باندې اکشن واخلي. چا چې دا کار کړی دی واقعي هغه ته سزا ورکړي شي او د دغې مدرسې انتظامیه څومره چې ده نو هغه هم دې په دې خبره کې چې کوم دی راوغوښتي شي چې یاره د داسې قسم اقداماتو نه خپلې ادارې هغه وساتلی شي. نو لهذا مونږ په دې باندې خفه یو، د هغې خاندان سره شریک یو په غم کې او د دې خبرې خلاف حکومتي وخت د هغوی په شان مطالبه کوو چې انشاءالله دوی ته سزا ورکړي شي. او د عوامو نه دا درخواست دی چې د علماو طلباو ټول هغه داسې نه دي. الحمدلله مدارس کې مینه ده، محبت دي، هغې سره په ادب احترام سره بچو ته تعلیم ورکولی شي. د داسې قسمو وهلو نه ټکولو نه دا مطلب دی چې مدارس مکمل پاک دي. چې کومو مدارسو کې دا جزوي سزاګانې دا د قاریانو یا د خلکو خپله ذاتي رایه ده، په دې کې اوس هېڅوک شریک نه دي، د شریعت د دې اجازت ورکوي. لهذا موږ دې غم کې دې سره شریک یو. الله پاک دې زموږ د مدارسو حفاظت وکړي او د دغې والدینو د قسم